بسم الله الرحمن الرحیم. د سفر د مانزه متعلق چې څومره کسانو ته پوښتنه کړې دي د هغه ټولو د پاره دا مختصر یو څو مسائل د عرض کومه. اول نمبر خدا مسله پیژندل پکار دي چې سفرانه موضوع او د سفر احکام به په انسان باندې کله مرتب کیږي. نو په هدايه باب صلات السفر کې دا مسله ذکر ده چې کله یو انسان پیاده او یا د یو سورلی باندې 3 ورځې او 3 شپې مزل کوي نو دا انسان با شرعاً به دا انسان مسافر ګڼل شي. په دا باندې به د سفر احکام جاری کیږي. په موجوده دور کې دا غینا د دغه حساب نه علماء کرام فقهای کرامو 78 کیلومتر اغستري او د 92 کیلومتر یو قول پکې مشته بنا بر احتیاط او 78 کیلومتر باندې د زیات او اجماع ده چې 78 کیلومتر یو انسان د سفر اراده وکي او د خپل کلی د حدودو نه بهر شي نو په د باندې به د سفر احکام جاری کیږي تر څو پورې چې دی واپس خپل د کلی حدودو ته نه راغلی نو د سفر د ټول احکام به دی کوي. اول نمبر دا چې فرضي مونځ چې کم 4 رکعاته مونځ دی نو دا به د 2 رکعاته کې په قران کریم کې داغه د انسان د پاره عظمت ته چې دی با 2 رکعاته قصر بکی 2 رکعاته بنه کوي 4 رکعاته مونځ به د 2 رکعاته کوي. کچا قصدن عمدن په سفر کې 4 رکعاته مونځ کو دا سړی ګناهګار دی او کچا سهون د 4 رکعاته مونږ کو نو مرات الفلاح کې دا مسله ذکر ده چې دغه انسان کچرته د اولنۍ قاعده بکی کړي نو مونږ صحیح دی خدای وسم ګناهګار دی او شد سوا کده د سلام پکې نه ګرځولې نو د سلام واجب دی نو په تاخير د سلام باندې شد سوا په باندې واجب ده که شد سوا یې مونږ کړه نو مونږ نه کې مونږ بیا دوباره کوي. بل مسله دا ده چې یو سفر کې د چانه موز قضا شو په سفر کې مدونکو او دی واپس کلی تراغه وس په کلی کې چې کله دغه موز د سفرانه موز ادا کوي نو دا به د سفرانه ادا کوي لکه څنګه چې د الته قضا شوی دی په سفر کې نو د کلی تراغه وس په کلی کې د سفرانه به ادا کوي او کچرته په سفر کې د سره ټیم او په کلی کې د موز قضا شوی او د په سفر کې هغه موز راګرځي نو هغه به پوره راګرځي. دا مسله یاد ساتي. او بل دا مسله په سفرانه کې د سنتو مسله چې خلک وایي سنت بکې کنه بکې نو په پخوا زمانه کې خدا سي سہولیات نو لکه څنګه چې په موجوده دور کې دي هغه وخت کې به چاته به گاډي نه ودرې د سورلې بچاته نه ودرې دا یو گاډي به تلاړ نو د بل بیا پوره انتظار او وخت به تیرې د روزونه وته نو هغه وخت کې علماء کرامو دا مسله ذکر کړي و چې چا سنت دغه عذر باوجود انسان باندې یری غوړي د پاره اجازه ته د رخصت او نن سبانی دور کې چې کوم سہولیات موجود دي نو پکاردار چې انسان سنتو کې او سنت دې پرې نه ځکه دا طریقه د نبی رسول الله والسلام ده او موږ ته نبی رسول الله والسلام په سفر کې د دې د رخصت اجازه نه دی راکړي او د فرض چې موږ کوم رخصت کو بعض خلک وایي چې فرض به قصر کې نو سنت خو به تر خولانو د فرض خو قصر موږ ته قران کریم کې الله جل جلاله کړی دی هغه چا قصدن آمدن پوره کړو دی ګناهګار دی. د سنت حکم جدا دی د فرض جدا دی مختلف اقوال لپاره خو سنت کول بهتر دي چاته سہولت موجودی لکه په موجوده دور کې. او نور کده سفر متعلق یا شرعي مسائل د چا پای کې شکی وامي یا ځان پوکې نو زمونږ د واتس اپ ګروپ هم په دغه نوم باندې شرعي مسائل باندې شته او د یوټیوب چینل هم په دغه نوم باندې د شرعي مسائل نو بیا تاسو د خپل د دین د پوهې د پاره د زده کړې د پاره دغه دوه زینو تلاړ شي او د دین په زده کړئ.